اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوال السلام علیکم زم تاسو قربان یم سبحان سمود مخ کې پسو کنو کې د نکاسی اب یو ډیر لوی منصوبه شروع شو چې پاغي کې د پی ټی آی رهنما او سابقہ ټاون ناظم احسان الله خان ډیر لوی لاس ته مون سره نن دوی د غزي دورو او د کار جایزه دوی وشته مون بدی سره په حق لبانې د سره خبرې اترې کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ډیر مهرباني نعمت سبحان بھائی تاسو خیر. شکر الحمدلله سر. سر دا منصوبه سمره حتی ورسېدو دي کې نور سمره ټایم په دې کې مکمل دو کې پاتې دي. څنګه چې موږ تاسو لاړو ویزټ مو کو کارم وکړو جی نو ان شاء الله تقریبا چې 60% کار زمونږ پوره شو 40% کار زمونږ پاتې دی. دا اصل کې جی 3 کیلومتر نه زیاته منصوبه ده. دا ډرین چې کم دی 3 کیلومتر دی دا غینه تقریبا زیات دی او په دې باندې کم از کم 4 کروڑ روپۍ لاګت پر راځي. زمونږ مشر ایم ان ایس صاحب ارباب امیر ایوب صاحب موږ شکرګزار یو. هغه موږ له چمکنو یو ډیر میگا پروجیکټ راکو خصوصي منه دي چمکنو سره وکا هغه وی چې به کې زما فند ټول دلته لګي دا فند لګوي دا کار سره ورسوي نو ان شاء الله دا ډیر زر سره رسیدو ولده د سره به د کلی تقریبا چې 3 مېسا مستفید کیږي څومره مسله چې وای ان شاء الله به ختم شي او د کورونو د نکاسۍ مسله به حل شي. سر تاسو خو د دې علاقې د نکاسۍ د پر ډیر خسته یو پروجیکٹ روڈو او کار شروع دی لگیا دی خود سر پسو کنو کہ مین سو کنو جیوالو باقی کې د نکاسی اب مسله ده بیا کدی خو ته مولر شو سر جی جمروز آباد شو میاګانو مالت شو ورته نیو کا داخل شو دلته کې هم د نکاسی اب ډیر زیات مسله ده او دلته نه وبل اوزینه لګیاره دا غي باره کې هم ساسو سر ذهن کې پروجیکټ وغیرہ شته کنه دي. نعمت بھائی تاسو ډیر ښه سوال کو. اصل کې مسله ده جی د دې ټول کله ماده پر یو دی جی د دې کار مخکې کېدو صرف دغه وجه چې دا ځکه لخته د سره وونه جی یو نوې پروجیکټ په پټو کې د لخته وستلو او کسانو نه زیان غستلو مطلب زیان په سوال باندې مغستی د خپل کړي مشرانو ته یو بل ته مسوال کړي دي او د زیان هم چې کم یو دي نه غستی دي او نن د نکاسي چې کم د سر ترسي تاسو چې نور منسوبو خبر کو یا لیډیال ته لختیب موجود دي خو د وبو د وټو سره بندوبست نشته دي واغې د پاره چې موږ خپل مشرانو ته همنه سپ ته ملي دي اشتیاق ورمل سپ ته ملي ته مجګړه سپ ته ملي او موږ سره وعده کړی دا خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې وای د هغه باندې سټه د ام پی ایس په فند باندې ونیم کالو شو سپور یو روپۍ نه راغلي ګنې موږ ته یو پراپر سرویر براکې چې د پبلک هیلث د محکمې نه برازي هغه به مکمل سروې کوي چې د کم او بو کم طرف ته مخته کوي یو بو باندې ته سميږي هغه په مازار باندې زی کاغه داسې په مینس کلی باندې راتيريږي لا داسې زندۍ ته سميږي نو مکمل سرویر برازي دغه پراپر سروې بکې او هغه مطابق په ان شاء الله مونږ ته فند جاری کیږي ای ویلې ک په دې باندې 12 کروڑ لګي ک 13 کروڑ لګي کار سم لګي ان شاء الله دا منصوبه به سر ترسو د سره به د ټول کلی د ډرینینګ سیستم برابر شي او د نکاسۍ مسله به ډیر په خطو ګډه خ بنیاد سره به حل شي ان شاء الله. سر الله تعالی رسول نورم زیات همت او حوصله درکې تاسو دا شانتي د کلی خدمت کوي درته وایي چې دې ټیم کې کومې منصوبې په سوکنو کې روانې دي. منصوبې خو جی زمان مرګري چې کوم دی ملک شهاب صاحب صد سعید خان او عنایت الله د ډاکټر عنایت الله صاحب غي پرابطه کې عوامو سره مورغه سره بار بار غي خپل منصوبې او زمغان ګوینس کې مونږ کې موږ د جمعهتونو سولرایزیشن کوجی نو تقریبا و جمعهت کې ولګي د ایمنس فند ارباب په مریوب صاحب دینه پس چې کم یو دی جی اوس د رغه فند را روان دی جی د اشتیاق ورمت صاحب چاري کې 22 جمعهتونه زم کلی کې نور پدې کې شامل دي چې باغې کې به سولر سیستم هغه کې جی د کې د پکو د بلفونو د وبو موټر مطلب جمعهت په کم از کم د بل نه د کلیر یره بل به بیا دومره ناراضي چې څنګه اوس بلونو مسله وي پیسې نه راغونډيږي هغه مسلې نه ان شاء الله د جمعهتونه چې کوم دي او خلاص یو خطر کې سره به بنیاد جوړ شي. ډیر مهرباني سدي تاسو ډیر شکریا چمکني ټي وی د ټایم ورکول تاسو منور دا زموږ خو مشر او د سوکنو د پی ټی آی رهنما حاجی احسان الله خان چمکني صاحب موږ د ډیر ممنون شکر چې موږ سره په دې ترقیاتي کارونو په حق لا باندې خبرې اترې کې په دا خبر تاسو اجازه کوم د الله پامن.